بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو ګرانو قدرمنو کتونکو د پښتونخوا ریډیو مردان د پاره ستاسو ورور محمد ایوب کتونکو د ډسټرکټ ایڈمنسټریشن په نگرانۍ کې د رمضان پری آټا سکیم هغه دوام لري. دا غړی موږ سره د تحصیلي کاټلنګ اسسټنټ کمشنر ښاغلی کامران خان موجود دی. د هغوی نه یو څو پوښتنې لرو او په دغه اړه باندې تاسو سره دا مهم معلومات شریکو. کامران صاحب دا راته ووایئ چې په ډسټرکټ مردان کې څومره بینیفیشري دي او تر دې دمه ستاسو پراګرس څه دی؟ تاسو څومره ګرانو ته دغه پری آټا رسولې ده؟ دا چې کوم دا پروګرام چې کوم شروع شوی او سټارټ آف رمضان فرست رمضان نه دې کې په مردان کې ټوټل بینیفیشریز چې کوم ټوټل فیملیز چې کوم ته به دا فری آټا رسېده هغه څه د پاسه 4 لاک فیملیز وو. نو د تیر شوي پرون نه بل پرون بود ورځ پورې موږ سره چې کوم ریپورټ راغلی دی هغې مطابق 2,51,000 چې کوم دي دومره بینیفیشریز ته وړه رسېدلي دي تقریبا. نو دا تقریبا چې کوم دي په ریکارډ موږ سره نو 7.5 لاک توړې چې کوم دي د 10 کیلو نو دا دې خلکو ته رسېدلي. ذمواري مینلی د دې د ډسټریبیوشن چې کومه وه دا ډسټرکټ ایډمنسټریشن سره وه او دې کې موږ سره نور لاین ډپارټمنټس هم هیلپ هم کړی دی او د هغوی چې کوم خدمات نو هغه مو سره. کمشنر صاحب د میګا پوینټ له وجې ډېرې پیښې مخې ته راغلې، بدنظمي مخې ته راغله. بیا ایډمنسټریشن په دې خبره باندې مجبور شو چې هغه پوینټونه زیات کړل. دغه پوینټونو زیاتېدو سره خلکو ته څومره اسانۍ میلاو شوې او نظمو مخنیوي وشو او که نه؟ اوله کې چې کوم میګا پوینټس موږ جوړ کړي وو هغه موږ دې دپاره جوړ کړي وو چې خلکو ته اکسیسیبیلیټي په دې سینس کې چې هر یو لکه اوس کاټلنګ مین بازار سره موږ یو پوینټ جوړ کړی وو. موږ دا سوچو چې کم قسم راځي ارسپیکټیو اف چې د هر ځای مطلب که د هر ځای ایون که د دې پروګرام کې داسې هم شته چې یو کس د کاټلنګ نه وي نو هغه هم دلته که کاټلنګ کې مثال کې طور پې راغلی دی دا وړه هغه دې ځای نه وصولولی شي. نو موږ په دې هکله دا دغه کړی وو خو بیا چونکې هغه رش ډېر زیات جوړېدو او بیا زموږ چې کوم دلته موږ سره ملګري دي کسان دي هغوی موږ ته دا دغه وکړه چې یاره که دا په دغه د وي سي او یو سی این سی لیول باندې وشي د ویلیج کاونسل په لیول نو ډېره به بهتره وي. نو بیا هغوی خبرې موږ کنسیډر کړې. موږ به هم سوچ وکړو دلته ستاسو خبره چې بدنظمۍ یو خطره جوړېده نو هغه هر څه ایوایډ کولو دپاره موږ د ویلیج کاونسل لیول ته تقریبا تیر شوي 10-12 دن نه اوس اوړه روان کړي دي هلته اوس تقسیمیږي. کمشنر صاحب په دغه کمپین کې لکه څنګه چې میډیا ریپورټ کړی هم دی یو شمېر خلک چې کوم دی هغه د مرګ سره مخ شوي دي. په ضلع مردان کې په دغه اړه باندې څه صورتحال دی؟ شکر دی داسې په ټول ډسټرکټ مردان کې داسې واقعه نه ده راغلې چې څوک خوږ شوي یا الله دې معافي وکړي وفات شوي. داسې شکر دی داسې څه هم نه دي شوي او سپیسیفیکلی د کاټلنګ به زه دا ووایم چې الحمدلله دلته بالکل یو واقع هم داسې نه ده شوي. کمشنر صاحب دا خبر هم د کتونکو سره شریکه کړئ چې تاسو سره په دغه کمپین کې د نورو محکمو او د سیول سوسایټۍ څومره رضاکار ملاتړ دي او تعاون کوي؟ دې کې چې کوم دی نو څنګه ما تاسو ته اوله کې وي دې کې موږ سره چې کوم نور د سرکاري لاین ډپارټمنټس دي د هغوی خدمات موږ اخیستي وو. موږ سره دې کې ټي ایم اے والا ښه پوره انوالو وو، سیول ډیفینس والا وو، بیا ایون هیلث والا موږ ته خپل چې کوم هغوی سره کسان وو هغه موږ ته سپیر کړي وو. دې نه علاوه په سیول سوسایټي کې موږ سره د بازار چې کوم مشران دي صدر صاحب شو، جنرال سیکرټري شو، داسې نور مشران او میډیا ملګري ټول نو ماشاءالله زه به دا ووایم چې ټولو ډېر یو پازیټیو کردار په دې کې ادا کړی دی. دا به انشاءالله 25 روژه نو غالبا د را روان اتوار نه بل اتواره پورې به انشاءالله دا ختمیږي، دا به پوره کېږي. ډېره زیاته مننه کتونکو. دا ښاغلی اسسټنټ کمشنر تحصیلي کاټلنګ کامران خان
چې تاسو سره د رمضان پری اټ سکیم په اړه باندې مهم معلومات شریک کو. زه د پښتونخوا ریډیو مردان نه تاسو نه اجازه غواړم. بل بل افهمه.